تاسو مسجدونه پاک کړئ، د مسجدونو صفایي وکړئ، الله جل شانه به ستاسو زړونه د ګناهونو نه پاک کړي، ستاسو د زړونو صفایي به وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید ده انشاءالله چې ټول ملګري به روغ جوړ او خوشحاله وي. ملګرو په دې ویډیو کلیپ کې تاسو ګورئ چې زموږ د مدرسه بیت العتیق یو وړوکی ماشوم طالب علم شاګرد دی لګیا دی د مدرسې صفایي کوي. باران شوی نو لګیا دی هغه اوبه وچوي. زه ناست وم سبق ته، زما چې پې نظر پرېوته ورته راپاڅېدم او د ده سره مې څه ناڅه تعاون وکړو او د ده سره مې یو څو لحظې دغسې تېرې کړې چې تاسو سره یې هم شریکې کړم. ګورئ دې کې زمونږ خاص کار دی ځوانانو وروڼو ته یو پیغام دی. ځوانانو وروڼو ته زه دا وایم چې کله کله ځئ د خپلې محلې مسجد په هفته کې که روزانه نشئ کولی، په هفته کې یو ځل صفا کوئ، په دې کې جارو وهئ او د دې صفایي کوئ، د دې د اودسونو ځایونه پاکوئ. تاسو یو هفته، 2 هفتې، 3 هفتې دا عمل تاسو جاري وساتئ. انشاءالله العظیم تاسو بیا ګورئ چې الله جل شانه ستاسو زړونه د ګناهونو نه څنګه پاکوي او ستاسو دا زړونه دا څنګه د دین مرکز ګرځئ او دغه رنګې څنګه ستاسو په زړونو کې د مسجد هغه شوق او محبت پیدا کوي. نو دغسې ډېر فضایل د مسجد د صفایي په باره کې راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په ما باندې د خپل امت عملونه د هغې نیکي او ګناهونه دا په ما باندې پیش کیږي تر دې پورې وایي زما د امت په نیکو عملونو کې چې یو مسلمان د یو مسجد نه یو وړوکې تنکا یو خلی قدرې لرګی قدرې اوچت کړي، یو پلاستیک قدرې اوچت کړي، نو وایي دا هم په ما باندې پیش کیږي، یعنې دا هم ستا په نیکۍ کې شمارلی کیږي. او دغه رنګې یوه ښځه وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې دا روایت د ابو هریره رضی الله عنه دی چې هغه حبشۍ ښځه وه، هغې به د مسجد صفایي کوله، ډېر په وخت سره او ډېر ښه ترتیب یې ځان ته جوړ کړی و، پابندي به یې په دې کې کوله چې مسجد به یې صفا کولو. یو ورځ داسې راغله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې ښځې تپوس وکړو چې ښځه نه ښکاري. نو صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین ورته وفرمیل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اخو وفات شوې ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې تاسو زه ولې خبر نه کړم. د هغې نه پس صحابه کرامو ته وویل چې شابه اوس ما سره لاړ شئ، ما ته د هغې قبر وښایي. قبر ته چې لاړل نو هلته کې روایتو کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغې باندې دویمه جنازه وکړه او دعا یې ورته وکړه او بیا ورسره هم کلام شو، خبرې ورسره وکړې. صحابه کرام ورته ویل چې یا رسول الله دی ستا اواز اوري. نو رسول الله مبارک ورته وفرمیل چې ستاسو نه بهترین اورېدل دا مړی کوي اوس. نو هغې نه پسې ورته ویل چې ستا په اعمالو کې د ټولو نه بهترین عمل تاسو وموندلو. ورته ویلې چې ما د خپل مسجد صفایي دا زما په ټولو عملونو کې یو بهترین عملو او دا ما پکې بهترین وموندلو. نو ملګرو دغه ویډیو کلیپ زما کوشش دا وي چې په هر موقع باندې تاسو یو پیغام درکم. خاص کر په دې کلیپ کې ما ځوانانو وروڼو ته پیغام ورکړو چې د مسجدونو صفایانې کوئ، خادمینو ته او ملایانو صاحبانو ته یې مه پرېږدئ، د مسجد چې کوم طلبا دي هغې ته یې مه پرېږدئ، بله کې خپله ورځئ او په صحیح طریقې سره څوک د اودس د دې صفایي کوئ. ګروپ یې د ملګرو یو ورځ داسې هم کوئ، ټور ته ځئ، چکرونو ته ځئ، خوراکونو ته یو ځای ځئ، یو ورځ داسې ځان ته وټاکئ په دې هفته کې چې ملګرو نن به چېرته هم نه ځو، نن به د الله د کور صفایي کوو او د الله د کور په صفایي سره به انشاءالله الله زموږ او ستاسو د زړونو صفایي کوي. الله دې موږ او تاسو د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. دا وړوکی ماشوم د دې نه موږ او تاسو ډېر څه زده کولی شو. موږ ورته هېڅ چا نه ویلي چې ته صفایي وکړه ته دا وکړه، لګیا وو او زما پې نظر پرېوتو نو تاسو سره مې هم شریک کړو. انشاءالله موږ او تاسو هم د دې نه زده کړه کوو او د مسجدونو د مدرسو د صفایي به انشاءالله خیال ساتو، ځکه دا د الله کورونه دي، د الله د میلمنو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د میلمنو کورونه دي. نو دا په میلمنو باندې نه پاکو بلکې موږ به خپله کوشش کوو چې د دې صفایي وکړو او د دې خیال وساتو. السلام علیکم ورحمت الله.